بسم الله الرحمن الرحيم. علوم القرآن کے تفسیر متعلق خبر شروع تفسیر اور بین تعریف دوارو الفاظو لغوی اصطلاحی معنی طبیعت کے اختلاف متقدمین و متاخرین فرق شته دې دواړو کې نشته. متقدمینو په نیز دا دواړه مترادف یو شی تفسیر د تعویل هم وایي او تفسیر هم وایي او دا تعویل او تفسیر دې وجه نه د سلفو تفسیرونو کې تعویل په معنا د تفسیر استعمال دی لکه ابن جریر وغیرہ دا آیت تفسیر کئی نو داوی و تاویل حاصل آیا. البته متاخرین فرق وی تفسیر و تاویل کی چې دی کې فرق دی. فرقونه مونږ ویلیو یو څو خو آخري او آسان فرق دا دی چې تفسیر بالروایت ته وی او تاویل بالدرایتی. تفسیر بالنقل تعویل بالعقل. تفسیر چرتا د قرآن حدیث نص یا صحابون نقل قول سره د آیات وضاحت وشي نو دا به تفسیری او که د آیت توجیه وضاحت پا عربیت سره علوم سره عقل سره فهم او تدبر سره نظم نسق او سیاق سباق سره وغیرہ وغیرہ معلوم شي نو دې ته به تعویل وی او دغه ته تفسیر بالرائم وی تعویل. نو مونږ ته دو قسمه تفسیرونه مخې ته راغلل چې یو وي تفسیر بالمعصور بالنقل یو قسم دغه دی او دویم تفسیر بالرائے او رائے نه مونږ وی مراد محض رائے نه ده بلکې اجتهاد مراد یعنی تفسیر بالاجتهاد. بس دا دو قسمه مونږ ته خو تفسیرونه مخې ته شو. یو تفسیر بالمعصور بالنقل او دویم تفسیر بالرائے بالاجتهاد. بیا دا تفسیر بالرائے دا دو قسمه ده ځکه قرآن سنت کې سړی وګوري نو کله د رائے تدبر ته ترغیب ورکړی او کله د دې ضم بیان شوی دی نو د دې وجې نه موږ مطلق رائے ته مضموم نشو ویلې قرآن کې بلکې د دې به تقسیمی د دغه قرآن او سنت د دو قسمه نصوص راتلو د وجه یو تبا تفسیر بالرائے محمود ویل کیږي کم چته قرآن کې اشاری موجود دی لعلهم يتفکرون لتبین للناس افلا يتدبرون القرآن دا ده. نو دا تفسیر بالرائے محمود شو او دویم با تفسیر بالرائے مضمومی اداغا حدیثو دا وجه چی نبی علیہ السلام فرمائلیو کتاب التفسیر ترمیزی کی رازی من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار. وګوره بغیر علم یعنی محض رائے باندې خبره کوي هغه رائے د عربیت او دارنګ د علم پرانا کینی صرف خواهش محض رائے. یا ابو داود روایت تے کتاب العلم من قال فی القرآن یا من قال فی کتاب اللہ برائیه فاصابن فقد اخطأ. رائے باندې خبره وکړه محض رائے و محض
د علم په رڼا کې نه وه او د ده د رای سره یو توجیه مخې ته راله هغه درست هم ښکارېده ظاهر کې نو بیا هم فقط اخطا خطا دی ځکه بنیاد غلط دی دې وجې نه مونږ سره تفسیر بالرای دو قسمه شو محمود پسندیده عمده رای ښه رای او مضمون غیر پسندیده محض رای اوس مونږ دا وایو چې تفسیر برای محمود خو درست دی به شرایط سي څنګه به بدلږي چې دا رای درسته ده او دا تفسیر برای محمود د هغې دپاره علماو مفسرینو او علوم القرآن والا څه شرطونه ویلي دي او څه علوم یې ښولي دي چې څو پورې یو سړی قرآن کې د دې علومو په رڼا کې خبره کوي نو دا به تفسیر برای محمودی دا به درست رای وي دا به تفسیر ګڼلی شي د قرآن وضاحت به ګڼلی شي بالاجتهاد او که د دغې علومو رڼا کې ني یا د دې علومو علم ني دې سره واسطه تعلق ني نو دا رای به رای مضمومی دا به ګونی هغه علوم تقریبا څوارلس پورې علوم چې هغه مفسرینو لیکلي دا کله د دې په رڼا کې خبره قرآن کې وشي نو دا صحیح ده دا کوم چې عام طور تاسو اورېدلي او مخکې به د بدعتیانو دا وی چې یاره قرآن ګران کتاب دی دې ته مه کښېنئ څوارلس علمې نی ویلی نو ګمراه به شي دا قرآن ناسته نه یادوي دا قرآن تفسیر یادوي قرآن تفسیر چې څوک کوي نو دغه څوارلس علومو په رڼا کې به یې کوي او هغه هم کم تفسیر تفسیر بالرای یادوي یعنی قرآن کې که دی از خود په اجتهاد سره زوی نو د دغې علومو په رڼا کې به یې وایي دغه علوم به وله شرط دي دوی څه ته راوسته هغه قرآن ته ناستې دپاره یې څوارلس علمه کړه نو مو د دې نه خو ګران علم بیا حدیث دی حدیث نه دی حدیث ګران علم او دا تبلیغیان جماعتونو کې تعلیم کوي د حدیثو که نه کوي څوک ورته ناست دي عوام او دا تعلیم څوک کوي امی نو بیا خو تاسو له او د تبلیغیانو له بیا څوارلس نه 30 علمه پکار دي خو دغه تعلیم دی دا په حدیثو کې شرح نه کوي او نه پکې څه تحقیق کوي خو دا تعلیم د حدیثو یې د څه دی د واعظ نصیحت دی نو دغه رنګ د قرآن دا درس هم عوامو ته د واعظ نصیحت دی او قرآن وایي لقد یسرنا القرآن للذکر ای دپاره اساني دا خو که یو سړی تفسیر لیکي یا یو سړی تفسیر کوي او کم تفسیر کوي تفسیر برای کوي یعنی اجتهاد کوي د خپل علم په رڼا کې څه خبره قرآن کې کوي په یو آیت کې نو دا علوم به وله شرط دي یعنی تدبر دپاره شرط دي تذکر دپاره نه تدبر ګران دی افلا یتدبرون القرآن نو تدبر بیا ګران کار دی هغې دپاره به دا علومي یو سړی د دې علومو سره تعلق نه لري هغه وایي زه قرآن تفسیر لیکم زه قرآن کې خبره کوم تدبر کوم دا بغیر دی نه کیږي نو هغه څوارلس علمه اصل د تدبر دپاره د تفسیر برای دپاره دي په هغه علومو کې یو د علم لغت لغت ضروری دی په علم لغت پوي کم چې عام د مدارسو کې ویل کېږي علم لغت او خاص کر تاسو چرته وایې لغت چرته وایې مستقل لغت نی ادب کې ویل کېږي د علم ادب کتابونه ویل کېږي که نه نفت العرب او مقامات او پلان وغیره نو هلته بیا د یو لفظ لغوي معنی دا باب دا شی نو دا علم لغت یا هغې دپاره د لغاتو کتابونه نو یو علم لغت ضروری دی دیو جنه دا
امام مجاهد قول برهان کې نقل کړی دی لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر ان يتكلم في كتاب الله اذا لم يكن عالما بلغات العرب. لغات عرب ننی خبره نو دی به ان يتكلم في كتاب الله کې کلام کې به خبرې نه کوي. خبرې څه مطلب؟ ځان نه به تفسیر نه کوي، دی په لغت نه دی پوه، لغت نه دی پوه، دی څنګه خبره وکړي؟ نو لغت ضروری دی. دغه رنګ د امام مالک قول دی چې ما ته پته ولګي ما ته یو سړی راوستلی شي او د قرآن تفسیر کوي او هغه غیر عالم بلغت العرب، په عربو په لغت نه دی پوه، الا جعلته نکالا، زه به له عبرتناکه سزا ورکړم. دی په لغت پوه نه دی او لګیا دی قرآن کې خبرې کوي. نو علم لغت اول شی دی. دویم علم النحوه، په نحوه پوهیږي، ځکه چې په نحوې سره د جملو تراکیب دا چې مبتدا څه ده، خبر څه دی، فعل فاعل څه شی دی، دا پیژنګلو وي. څو پورې دا سړي نه پیژندلی نو دی د هغه جملې صحیح معنی مطلب نشي بیانول. دا خو به دی مبتدا خبر مسند مسندون الیه، دا رنګ دا چې جمله خبریه ده انشائیه ده، دا چې فعل فاعل مفعول څه دی، هله به ترجمه صحیح وکړي. نو دویم شی علم نحوه ده همه ده. او دریم علم الصرف ده، د ابوابو د صیغو پہچانی، ځکه د باب په بدلیدو باندې معنی بدلیږي. مجرد جدا معنی لري، مزید جدا معنی لري، بیا د هر باب خپل خاصیات دي، هغه خاصیات به نظر کی نو اله به داسې خبره کولی شي چې او دا معنا دا مطلب دا مفهوم. او څلورم علم علم اشتقاق. علم اشتقاق هم صرف سره تعلق لري، یعنی صرف کې دنه بیا یو علم اشتقاق وي. اشتقاق څه شی ته وایي؟ اشتقاق دې ته ویل کېږي چې د مادې پہچان وشي، ماده اصل سره، ځکه اصل ماده پیژندلو سره هم سړی ته لار کولو شي، د معنا مطلب ویلو. دې ته متن لغت ویل کېږي. د لغت متن سره اصل کې کله کله لکه ډېر مثالونه، شیطان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کې مو ویلو کنه چې د شیطان اصل ماده سره نو چا ماده یوه خولې وه چا بله خولې معنی بدلی شوي، دوه مادې ښودلی شي چې اصل پکې کم کم حرف دي. هغه اصل حرف معلومېدو سره ماده معلومه شي، چې ماده معلومه شوه نو معنی معلومه شي. نو دا ضروري ده چې علم اشتقاق، علم اشتقاق سره ماده معلومي. او بل علم البلاغت ته. علم البلاغت دا کم چې تاسو په دروس البلاغه او تلخیص او مختصر او مطول او دې کې ویل کی علم البلاغه. ځکه علم البلاغت کې کمال دی چې د کلام هغه تحسین سړي ته معلوم شي، دا جمله په دې انداز سونه خوان کوي او په دې انداز سونه خوان کوي، نو دا د کلام حسن او تحسین دا د علم بلاغت نه معلومي. او دغه علم بلاغت بیا خپل کور کې درې فن دي، لکه معنی او بدیع او بیان. نو چا دا په یو حساب کړی دی، نو چا دا په درې حساب کړي دي. نو کله وایي 14 علم دي او کله څه وایي 18 علم دي، هغه داسې چلو شي. یو فن کله دنه اجزا راوالي، کله د یو فن صرف مجموعي نوم راوالي. نو چا علم بلاغت راغه سره بس یو کی حساب کړی دی، او چا بدی جدا، بیان جدا او معنی جدا کړی دی. بل علم القراءات، د قراءاتونو علم. قرات علم ضروری دی سناسا چې دته د قراتونو پته وي، ځکه کله کله مختلف قراتونه دي کنه. نبی علیہ السلام ویلی چې 7 احرف و لغتونو باندې اجازت ملو شو. اصل خو قریشی زبان کې نازلو، خو اجازت د وینا په دې نورو لغتونو کې مشرو چې نورو کې هم ویلی شي. خو بیا وروستو عثمان رضی الله تعالی عنہ د عجمو په اسلام کې داخلېدو نه بعد مسئلې پیدا کړې. عرب خو پوهېدل چې دا لهجه ده، عجم خو به دې نه پوهېدل، هغوی جوړې غلط دی.
نو دیو جنه ومغه اصل لغت چې په کم نازلو قریشینو په هغه باندې قرآن کې جمع کړی شو. دا مطلب نه چې هغه لغتونه بالکل اوس ناجایز شو، نه، اخو د امت د انتشار بچ کولو دپاره اصل زبان چې اصل اوریجنل ټیکسالي زبان دا شو او دا نور لغتونه هم پکې دي. نو قرآن مخکې وی څوک چې 17 کوي قراتونو کې تخصص کوي نو هغه نور لغتونه مې زده کي. بهرحال اهل علمو دپاره اجازه دي، خو علم القرات ځکه چې کله کله یو لفظ قرت د یو لفظ یو شان راغلی بل شان راغلی هم د معنی او تفسیر سره تعلق لري. لکه مالک یوم الدین او ملک یوم الدین قرتونه دي دواړه. اوس په دې کې راجح کوم یو دی دا مې خبره ده، او دویم دا ده چې په دې قرت سمانه ده او په دې قرت سمانه ده، نو دا هم تفسیر سره تعلق لري. بل علم دی علم اصول دین، دا مستقل فن دی. اصول الدین، دا اصول الدین زمون په مدارسو کې مستقل فن په طور نه پڑھاوی، خدا سے ضمنن راشي، او په دې جامعاتو کې عصری جامعاتو کې یونیورسٹو کې مستقل پڑھاویږي. لکه اسلام آباد کې باقاعده په دې کې اسلامک یونیورسٹی کې اصول الدین کې بی ایس کیږي، ایم فل بر پی ایچ ڈی کیږي اصول الدین کې. نو دا یو مستقل فن د اصول الدین. اصول الدین معنی د دین اصولی خبرې کم دي، ایمانیات دي، کم اهم احکام دي. نو دا خو لنډه خبره شو، خو لکه دی کې بیا پورا دنه مستقل علم دی اصول الدین. بل علم اصول فقه ده. اصول فقه دا د سړي علم کی وي چې د فقه استنباط چې مجتهدینو کړی د قرآن سنت نه، دا په کوم اصولو سره شوی، او سره بل علم الفقه ده. علم الفقه او علم اصول فقه دا جدا دو فن شو. فقه د قرآن سنت نه مستنبط علم ده. فقه څه چل کوي؟ فقه داسې کوي چې په قرآن او سنت کې کم منتشر احکام دي او په یو ځای نه دي کنه، د فقهاو الله دې رحم وکړي په دوی دقه احکام مرتب کړل. نوې مسائل پیدا شو هغه د قرآن سنت نه مستنبط کړل، نو منسوسی او غیر منسوسی ټول په ترتیب سره د ابواب د لاندې کړه، یو قسم له قانون ته جوړ. فقه گویا کې قانون شو د عمل لپاره، او دا قرآن حدیث چې دی کنه دا د قانون ماخذ دی اصل کې. نو ماخذ کې شی بې ترتیبه پروت دي، ابه دې ترالی خور پکې پروت دي. فقهاو دغه له ترتیب ورکړه، دا ابواب د لاندې، دا طهارت شو، دا صلات شو، دا زکات شو، دا نکاح شو، دا معاملات شو، ترتیب یې ورکړه. د په امت باندې ډېر لوی احسان وکړو چې خلکو ته په دین باندې د عمل کولو کار آسان کړ. یعنې که فقه مرتب شوی نه وی نو دا د هر سړي د وس وه چې د قرآن حدیث نه ځان له مسایل رستی وی، چېرته به یې لټول. او منسوسی خو کم دي، غیر منسوسی زیات دي. مسائل منسوسی کم دي، غیر منسوسی ډېر دي. وجه دا د مسایل نوې نوې پیښېږي، او نصوص د قرآن حدیث دي محدود دي، مسائل لا محدود دي. نو لا محدود د محدود نه ګرانه ده. دې د وجې نه چې لا محدود مسائل دا محدود منصوصونه معلومول، دې دپاره د اجتهاد ضرورت دی، د فقه ضرورت. نو مجتهدینو اجتهاد وکړو، فقه مرتب کړه په ابوابو، نو امت ته د عمل کولو کار آسان کړه. دا احسان دی. غیر مقلد سوی او ای فقه د امت د انتشار سبب دی. لکه انتشار سبب دی که د اتفاق سبب دی؟ انتشار خو ته سبب دی چې خلق په وړو وړو مسلو کې اخته کی. رفع الیدینو که مونځ نه کېږي، امین بالجهرونو مونځ نه کېږي، اختیار ته کړې تنګې کړې مونځو شو نه شو، دا خبرې کی. او تراویح شل دی او اته دی، او دا امت په مسلو کې اخته کړې. انتشار سبب خو ته
یو سړی مخکې نه روان دی په دین شریعت باندې عمل کوي لګیا دی او ته وله رالې تا ورته فاتحه نه وي مونځ نه کي مونځونه یې وله ټول تباه کړه انتشار سبب خو ته 1400 کاله 1200 کاله امت په دغه څلورو فقو باندې ټول متفق دی او را روان دی په دې د امت اجماع ده هغه اتفاقي فقه څلور واړه چې شاه ولی الله محدث دهلوي لیکلي دي چې دا څلور فقه باندې امت را جمع کېدل دا معلومیږي چې د امت رخ توجه د څلورو فقو ته متوجه کېدل دا من عند الله ښکاري ولی فقه صرف څلور خو نه وی دونه فقها مجتهدین او فقه چې شمیرې نشته کوم چې تاسو کې مولیان ناست دي ترمیزي وایي ته پته لګي ترمیزي کې وګورئ که نه په یو باب د لاندې په احادیثو کې 15 شپږ لس د مجتهدینو اقوال دي پکې خو لیکن د څلورو باندې امت را غونډېدل او دا څلور مدون کېدل انور لاړل کتابونو کې پاتې شو عمل کوونکي به څوک نشته دا د الله د طرف نه ښکاري چې په دې باندې امت را جمع نو دا د اتفاق سبب دی انتشار سبب خو نه دی انتشار سبب خو غیر مقلد دی چې خلک شکوک شبهاتو کې واچي مخکې څو کاله مخکې یو بار دی پول باندې یو درزي و یو ورځ راغی ډېر مخکې خبره ده اما ته وایي چې یاره جي یو خبره ما یې وایه مانځن آباد کېناست امامي سړی و ما ته وایي ما مخکې مونځ اودس نه کوم بیا تبلیغ کې لاړم چې روزه مې ولګوله مونځ اودس مې شروع کړو څو کاله وشو ښه د مونځ پابند وم خو بیا دغلته یو اهل حدیث و غیر مقلد و برا سر کېناسته پاسېده آخر هغه به راته دا وی فاتحه ونه وایي مونځ نه کېږي دا نه آخر وایي زه ګډوډ کړم وایي زه یم چې خلک دا فاتحې نه بغیر مونځ نه کېږي نو دا دونه مونځونه چې ما وکړل ونه شو او بل را سره فکر دا دی زما هغه مور او پلار مړه دي او مونځونه یې کړي دي ای سر به څه چل کېږي وایي اوس مې مونځ پرېښو نه کوم مونځ دا انتشار سبب تشوي کو فقه شوه په خلکو مونځ پرېږدي دی حل شي انتشار سبب ته فقه خو د اتفاق سبب دی امت یې پرې راغونډ کړی نو دا د دې امت سره د فقهای کرامو سره احسان دی چې هغوی د قرآن سنت نه مسائل مرتب کړل د ابواب لاندې او امت ته د عمل لار سکړه اسانه کړه دا هر چا دا وسته دی چې قرآن سنت د برای راست مسائل روباسي هر سړی مجتهدي دوی نانبی بی روټۍ به پخی علم بخاري لاس کې ورکی وږي به خرڅی وګواله علم بخاري لاس کې ورکی بخاري کې ګوره بخاري داسې اسانه دی پکې ګوري دین نه ګپ جوړ شي او دین کې د خپل رائے خبرې هر چا ته اجازت میلوي شي دین کې خبره کول اسان نه دا وګوره تفسیر کې څه وایي علما چې دا علوم نه نو دا اجتهاد په قرآن کې نشي کولی دغسې په قرآن حدیث کې اجتهاد د مسایلو د اخذ لپاره هم څه علم به لري دا نه چې روټو والا او وږو والا ټکې الف تکو تکو امام بخاري رالی او پکې به ګوري د نصوص باندې عمل کول برای راست داسې اسانه خبره ده د اصول فقه چې سړی وایي نو سړي ته پته ولګي چې دا څنګه کار دی اصول فقه وایي چې ښه دا عبارت النص دی اشارت النص دی دلالت النص دی اقتضاء النص دی دا نص راغلی دا خاص دی دا عام دی مشترک دی مول اسانې خبرې دي چې سړی به بس ډایرک د قرآن حدیث نه راځي بهرحال خبر هم دا کوله چې فقهاو دا په دې امت احسان دی چې هغه دین ټول څه که مرتب که خو بهرحال ما فقه دا او دویم څه دی اصول فقه ده دا فقه د قرآن سنت نه مرتب شریعت شو چې امت په عمل وکړي او گویا کې یو قانون یې جوړ کول او اصول فقه د دغه فقه د مستنبط کولو
طریقې کار دی چې د فقهاو استنباط څنګه کړی قرآن حدیث نه دا خبرې څنګه رسېږي په کومو اصولو په کومو قاعدو رسېږي نو د قرآن د تفسیر دپاره هم د فقه او اصول فقه علم ضروري دی چې دی خبره کوي چې دی په فقه او اصول فقه پوي ځکه دی به د قرآن د یو آیات متعلق خپله یو رایه وایي که نه نو هغه رایه چې وایي نو هغه به د فقه اصول فقه رڼامي ځکه احکام هم پکې دي که نه نو هغه احکامو دپاره فقه اصول فقه علم ضروري دی دغه رنګ بل علم اسباب نزول او قصص دا ضروري اسباب نزول باندې نظري ځکه د یو آیات باره کې څه خبره کولو دپاره شاته هغه پس منظر ذهن کې کینول پکار چې دا آیت نازل شوی او څه پس منظرو حالات سو کومې واقع متعلق راغلی دی نو ټیک ده چې پورې خاص نه دی خو لیکن ته چې دغه نص او حکم اوس دې دور کې په یو حادثه او یو واقع باندې فټ کې نو هغه زړی ته به ګوري که نه چې دا هغه واقع مطابقت لري که نه لري سوا نو دکه به اسباب نزول باندې د مفسر نظری چې کله د اجتهاد او قصص خو هغه واقعات دي چې اسباب نزول دارنګ علم الناسخ والمنسوخ د دې علم وي ناسخ منسوخ علم چې کم آیاتونه ناسخ دي کم منسوخ دي ولې سینه چې ده ناسخ منسوخ نه پیژني او منسوخ آیات نه حکم روباسي دیو جنه د ناسخ منسوخ ضروری دی علی رضی الله عنه مبارک راضی هغه یو سړی ولید جمعات کې بیان کا راو سراشه ته ناسخ منسوخ پیژنې وینا بیان به ونه کی ناسخ منسوخ نه پیژنې بیانونه کې اسنه خلکو ته منسوخ احکام بیان نه کی نو ناسخ منسوخ مفسر د پاره پیژندلو ضروری ده دارنګ د احادیث علم دام ضروری دی خاص کرغه احادیث علم چې هغه د قرآن د تفسیر سره تعلق لري مجمل مبهم آیاتونه دي او دغه احادیث دغه تفسیر او تبیین کوي نو د علم حدیث ضروری دی چې حدیث سره تعلق علاوه ده نو قرآن متعلق څه خبره وکړي شي ځکه رونو ویلو چې غلطی کله کیږي په تفسیر کې یا په لغت نه دی پوه یا د قرآن اجمال باندې نظر د تفسیر باندې تفصیل باندې نه نظر او یا دا دی چې علم حدیث علم نه لري نو چې علم حدیث علم نه لري نو قرآن کې به غلطی کوي بهرحال دا علوم او یو اخیری علم هغه علم وهبی دی علم موهبه الله رب العزت کله یو بنده ته داسې وهبي علم ورکی وهبي علم هم د علم تفسیر دپاره ضروري وهبي علم الله ورکی لکه سیوطي وی هو علم یورثه الله تعالی لمن عمل بما علم دا داسې علمي څوک چې په دې خپل علم عمل بیا شروع کی کنه نو الله رب العزت ورله برنه بیا په ذهن کې اچي ورود شروع شي هغه اجتهاد والا قرآن کې اجتهاد والا ماده ده کې پیدا شي تاسو ګورئ د دې مثال آسان زمونږ دی شیوخو کې مولانا حسینی رحم الله کم نظم قرآن دی دا چرته کتابونو کې شته د په قرآن حدیث فقه دی یاد کتابونو کې چرته شته او دا منهج جوړ کو چې د مقصد دی دا مناسبت دی دا مضامین داسې راغونډي نو دا سو دا الله رب العزت ذهن کې برواچ غور او فکر سره تعلق لري خو د غور او فکر په نتیجه کې الله پاک ذهن کې واچ دا علم وهبي یو قسم له الله ورکی او دا داسې ورود برنه کیږي برنه ورود غټو خلکو ته لوی خلکو ته الله مستقل ورکی او کله کله د قرآن او د درس سره تعلق لرونکي کې چا واسطي نو کله کله سړی به درس کوي دی درس دوران کې به مخکې خبرې ته خیال نی او یک دم به د پرې ذهن کې داسې یو عجیبه غونتې نکته یا یو مناسبت ربط پیدا شي دا بس ورود شي برنه دی داسې نو هغې اب بیا غواړي تللم غواړي ځینې چې هر څه د ذهن کې راځي او بیا ګورې چې په دقه
علوم فنونو کې او قرآن سنت د نورو توجیحاتو سره او نصوص سره ټکراو خو نه خوري. که ټکراو یې خوړه نو دا بیا څه دی رای مضموم ده، او که ټکراو یې نه خوړه نو بیا به ځي رای محمود دي. بهرحال نو دغه یو خبره هغه حدیث کې راځي، یو حدیث کې راځي من عمل بما علم نو ورثه الله علم ما لم يعلم. علم باندې چې کله انسان عمل کوي نو دله الله بیا داسې علم ورکی چې ما لم يعلم مخکې پې نه پوهېده الله ولا وري وهبي طور. نو دغسې بهرحال دا تقریبا 14 کم زیات علوم. اوس په تفسیر کې اجتهاد کوونکې مجتهد یعنی تفسیر برای او اجتهاد کوونکي د پاره د علوم ضروری دي. د دې علومو په رڼا کې د تعویل کولی شي، د دې علومو په رڼا کې د په قرآن کې یو خبره کولی شي، رای خپله ویلی شي، خو چې د دې په رڼا کې که د دې نه خلافي نو بیا به هغه تفسیر برای مضمون. اوس علوم او شرایط هم مونږ ته معلوم شو. نو اوس کتل غواړي چې په دې تفسیرونو کې کم تفسیر هغه د تفسیر برای محمود والا دی او کم تفسیر برای مضموم والا دی. دا اوس پیژندل غواړي. نو یو څو ښایو بیا به وروستو یو بل عنوان راشي مناهج التفسیر او مناهج المفسرین. پای کې به مونږ د تمامو تفسیرونو داسې خانه بندي وکړو چې دا پدې دا پدې کې دا پدې کې دا پدې کې، خو صرف د دې رای والے سره خبره. تفسیر برای محمود کې یو تفسیر دی تفسیر کبیر، دا تفسیر برای دی خو کم یو دی محمود دی، تفسیر برای محمود. عمومی طور عام طور د تفسیر برای محمود دی. د دغه علوم فنونو په تناظر کې کده څه خبره کړي نو کړی ده، او نور انسانی ما خو خطا غلطی کیږي لکه ثلاثه کذبات نه خو بس یو غلطی شوی ده، خو لیکن نور تفسیر څه دی برای محمود تفسیر کبیر. په نوم مفاتیح الغیب دی. دا محمد بن عمر بن حسن بن حسین تیمی بکری ابو عبداللہ فخر الدین رازی باندې مشهور دی. فخر الدین رازی دا تبرستان رائے علاقه و رائے تبرستان دا مخکې یو صوبه و مستقل او دغلته یو دریاب هم دی بحریه دغه بحیر تبریه تبرستان. دا د افغانستان او د ایران څه علاقې دي هغې ته به تبرستان وي. رای چې دا هغه اوس ایران حدودو کې د نن سبا رای علاقه رای د ټول ته خراسان وي، دا د خراسان علاقه او د کې بیا ځای تبرستان پلان. نو د رای د رای او کم سړی چې د رای علاقې وي او خپل علاقې ته منسوب شي نو د ته رایي نه وایي، د ته راضي بیا ویلي کېږي. دا د هغه رای په نسبت باندې ښه راضي شي بیا، ورنه په کار خو څه رایي نه راضي، رای ته منسوب دی د دغې ځای ده. او 545 کې پیدا دی، عیسوي حساب سره 1150، نن سبا سره 2000، دا سره 1100 کې. بیا د هغې نه بعد رای علاقې نه دی بیا راغلی دی هرات. هرات د افغانستان علاقه ده نن سبا، دغې ځای ته راغلی. هرات کې دفن هم دی. بیا په 1210 کې 606 کې بیا وفات شوی، او وفات شوی څنګه دی فرقه د کرامیه، کرامیه او دله زهر ورکړي بدعتیانو، نو په هغې بیا دی شهید شوی. تفسیر یې لیکلی ضخیم تفسیر دی، او زیات تر فلسفه منطق او دا ټول فنون یې پکې چیړلي دي، نو ښه ګران هم دی. خو دا تفسیر کبیر دی د هرات
پاتې شوی بیا هرات کې دی، دفن هملته دی هرات کې. خو د دې سړي زمونږ په دې پاکستانیانو یو احسان دی، عجیبه خبره ده، بلکې د هندوستان په دې خلکو همیشه دپاره د هندوستان کې به داسې وه چې کله مسلمانانو ته به څه مسایل پیښ شو، هغه دور کې چې کله دلته پوره مستقل حکومتونه نو، مستقل حکومتونه دو وختونو کې مسلمانان هندوستان پریشانو. یو چې کله لا مغل حکومت دلته نو قائم شي، نو دلته حالات داسې وو چې سک او دارنګ مختلف فرقې هندوان او دلته مسلمانان خو مخکې نه اوس اخوا د عربو نه راغلي د ای په دعوت مسلمان محمد بن قاسم بغیر څه دې طرف نه د افغانستان په لاره صوفیه راغلي وو، د علي حجویري او پیر بابا دا ټول دغه طرف نه راغله. نو په دې وجه دلته مسلمانانو په دې دعوت، اصل دعوتان او مل خو د هندوانو، خو دلته څو پورې د دوی خپل حکومتونه نو، نو دلته مسلې به پیښې د مسلمانانو ته. اول د هندوستان داسې ځای و چې په دې باندې همیشه دپاره بهر نه به حملې کېدې، اخوا عرب راتلل په هغه طرف سمندري لار، او دې طرف نه د افغانستان او د ایران د دې حکمرانان به راتلل. کله چې مغل حکومت قائم شو نو بس بیا مضبوط حکومتونو بیا مسلمانانو سا واغشت. نو یو دور هغه دی، او دویم دور هندوستان کې مسلمانانو د پریشانه هغه وختو چې کله مغل دور زوال پذیر شو او یا ختم شو، حکومت ختم، بیا مسئلې هم د سک او انګریز نه وي. نو د همیشه دپاره د هندوستان د خلکو به چې کله داسې مسایل پیدا شو نو د افغانستان باندې به نظر و، هلته مستقل حکومتونه و د افغانستان مضبوط، نو هغې ته به نظر و. دی وجې نه شاه ولی الله چې کله د مغل زوال راغی، اگر چې بادشاهانو دهلی پورې محدود، خو نو ټول بری صغیر ځای په ځای نوابۍ شوې او تس نس او خپل منځ کې افتراق انتشار، او خو انګریز هم رو رو لګیا دی تسلط جماوی او دلته دوی خپلو کې اخته دي داسې حالاتو کې. نو شاه ولی الله هم په هغه دور کې مسلمانانو ته څه مسلې وي، ډېرې مسلې وي، دلته باطل فرقو سر اوچت که ای مسلمانانو کې خپل تبلیغات شروع کړل، خلک مرتد کول. نو شاه صاحب هغه وخت احمد شاه ابدالي ته خط لېږلی. احمد شاه ابدالي د افغانستان حکمران دی، ډېر نر نیک احمد شاه ابدالي. دا افغانستان کې اکثر حکومتونه چې کړي دي نو دا دورانی قوم کړي دي، د دورانه و احمد شاه بابا د تخطو لیکلی شي او د باره کې دا راځي ابدالي دی. ابدالي منه ابدال دا د اولیاء نمونه نو دی وجه نه دی وی خو ولی مو چې بادشاه نو، عجیبه حالات دي. دا شاه صاحب د تخط لیکلی و، دا خط په نتیجه کې هندوستان باندې هغه حمله کړی او دلته چې کومه فتنه وه هغه فتنه ختمه کړه، بیا واپس لاړ. نو ما هر وخت د افغانستان باندې منظر و هغه وخت کې، لکه دلته انتشار و حکومت مضبوط نو هلته حکومت. نو دقسې ډېر مخکې د مغل نه مخکې دور کې دلته هم څه مسلې پیښې شوې. هغه وخت کې شهاب الدین غوري د افغانستان بادشاه، هغه ته د هندوستان علماو خط لېږلی و چې ته په هندوستان حمله وکړه، دلته حالات ښه نه دي د مسلمانانو، سک دی نور دی دوی نه تنګ دي، د مسلمانان دوی ختموي. نو هغه وخت خو د حکومتونه و خو داسې دومره وسایلو په اعتبار به مضبوط نو. نو شهاب الدین غوري ووی چې صحیح ده زه به حمله وکړم، خو پسه ما سره خو وسایل نشته، پیسه نشته، فوج به خرچه غواړي. نو د امام رازي بادشاه له پیسې ورکړې وې، پیسه دوله ورکړه، د پیسه وال پیسه به زه درکړم، حمله ته وکړه.
نو د هغه امام رازی په پیسو باندې شهاب الدین غوري په هندوستان حمله کړی و، هندوستان قبضه کړی و. بیا شهاب الدین غوري بیا د دې هندوستان ټول باچا شو، هندوستان باچا هم شو، بیا مسلمانانو مسلې حل شي. نو امام رازی دا احسان دی، ها پوه شوې په احسان دا به د شیخ القرآن رحم الله وی اوس ریکارډ کړه دا خبر، او تاسو چا پنځپیر کې درس کړي نو موجوده شیخ صاحب نه اوریدلی چې شیخ القرآن رحم الله وی چې امام رازی کله تفسیر لیکه نو اولنې جیل چې لیکل د صحیح پیسې وسره نه وي، صحیح پیسې وسره نه وي، او چې کله تفسیر پوره که نو بیا دونه مالدار شو چې حکومت قرضدار و. هم اوریدلی ما د تا کیسه پوره وکړه چې اصل خبره دا وه حکومت څنګه قرضدار شو. د هندوستان باندې حمله کوله نو هغې دپاره وله د پیسې ورکړې. نو سوال چې دا دونه لوی دولت د سره کوم ځای نه راغی، سوال دی امام رازی سره. نو شیخ صاحب وی میر سمیع الحق افغانی صاحب وی ما د شیخ القرآن نه تپوس وکړو چې اول جیل لیکي ورسره پیسې نشته د سیایي او بیا حکومت قرضدار کیږي، دا پیسې چرته نه راغلې. وی شیخ رحم الله راته ووی چې دا تحفې تحایفو خلکو ورکړي، تحفې تحایف. نو خبره د شیخ لنډه وه، صحیح ده، خو لکه تحفو تحایف باندې سړی دونه سرمایهدار کیږي نه. داسې چل شوی، اصل واقع تاریخ لیکلی ده چې د امام رازی دو زامنو او په د هرات کې ډیر لوی سرمایهدار تاجر و، لوی د افغانستان ډیر لوی سرمایهدار دولتمنو. د هغه دوه لوڼه وې زامنینو. چې کله آخر وخت شو که نه نو هغه امام رازی ته ووی چې زما زامن نشته او ته نیک بزرګ سړی، زه به دا لوڼه ستا زامن وله ورکړم. نو هغه سرمایهدار سړي لوڼه امام رازی زامن وله وکړی. چې وفات شو تمام دولت امام رازی کور ته راغی. اصل خبره دا چې بیا کله شهاب الدین غوري حمله کوله نو دولت وله امام رازی ورکړی دی. بهرحال نو دغه دا چې امام رازی غوري په موږ خلکو څه دی، دا احسان دی. که دا پیسه نه ورکړی هندوستان باندې د شهاب الدین غوري حمله نشوه کېد. نو بهرحال دا تفسیر کبیر هم دی. دا کم تفسیر دی؟ تفسیر برای دی خو محمود. بل انوار التنزیل و اسرار التاویل چې تاسو د تفسیر بیضاوی وایي، دام کم دی، دام تفسیر برای دی خو محمود. قاضی بیضاوی ورته وایي، شیرازی ورته وایي، عبدالله ابن عمر ابن علی شیرازی، ابو سعید قاضی بیضاوی. د شیراز ایران کې علاقه ده، مشهور خار دی نن د کلی د بیضا، دا وجې نه ورته بیضاوي وایي. تبرز کې بیا د وفات شوی، تبرستان. خطیب تبریزی پیژنه څوک دی؟ مشکات والا کنه، مشکات والا. خو دومره ده چې د دا تفسیر در اصل د تفسیر کشاف خلاصه ده، او کشاف باندې رستو خبرې کو چې هغه معتزلی دی. نو د دې وجې نه کله د خیالنینو د اعتزال خبرم ته کله کله نقل شوی، نور کوشش کړی چاڼ کړی ده، خو بیا هم. بل تفسیر برای محمود کې مدارک التنزیل و حقائق التاویل چې تفسیر مدارک و تلن مونږ وایو، او یا ورته تفسیر نصفی وایي، دی د نصف دی، نصفی ورته دی وجې نه وایي. د همغه سړی دی ابو البرکات چې تاسو یې کنز الدقایق ثالثه کې ویلې دی یا به وایه یا هر څه چی، خو دغه کنز الدقایق، کنز الدقایق د تفسیر دا فقی کتاب دی، او دا د تفسیر د مدارک. دا نصف یو علاقه ده، دریای جیحون او
سمرقند د دې منځ کې علاقه د نصف دی هلته پیدا جیحون پیژنې سمرقند خو نوم اورېدلي که نه بخارا و سمرقند او دا جیحون چې دی دا د افغانستان آخري بارډر کم سمندر دی چې اخوا بیا تاجکستان دی دقې ته دریای جیحون وایي او دې ته دریای آمو هم وایي نن سبا دا جیحون بل سیحون دی دا جیحون او سیحون دا دوا اهم دریابونه دي چې د دې تذکرې په احادیثو کې راغلي څنګه چې دریای دجله او فرات دی دارنګ جیحون سیحون د دې سره زمونږ سره ډېر شی نه وابسته دي دارنګ فرات او دجلې سره ډېر لوی د انبیاء تاریخ دی دا نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام یونس علیه السلام دا انبیاء ادریس علیه السلام د دوی دغه علاقې دي بس صدا دجله او فرات دا ډېر لوی تاریخي دریاب دی او دریابونه دي د دې دواړو اطرافو ته زاړه تاریخونه پراته دي دجله او فرات او بل جیحون او سیحون دی جیحون خو دغه دی یعنی دریای آمو سیحون دې باره کې مختلفې رایې دي خو زمونږ د سیندي صاحب رایې دا ده چې جیحون او سیحون اصل کې جیحون دریای آمو دی افغانستان والا او سیحون دا دریای سند دی اټک والا دا څه دی سیحون سیحون وګوره سند سیحون جیحون او سیحون دا هم دریابونه دي او د سیندي صاحب رایې دا ده چې خراسان اوس څه ته وایي دا مسله پې حل کړې ده خراسان بس دقه دی چې جیحون او سیحون ترمنځه او د دې اطراف دا څه دي خراسان علاقه ده کوم چې احادیثو کې راځي چې د دجال خلاف به دا خراسان نه تورو جنډو والا پاسي او د مهدي لښکر کې شمولیت دپاره نو هغه خراسان وی دقه دی جیحون او سیحون ترمنځ او د دې اطراف مضافات دا خراسان هم اوسو پیژن او جیحون او سیحون خو بهرحال دا خو جیحون لفظ راغی نو چې دا مدارک والا د جیحون او سمرقند ترمنځ نصف یو علاقه ده د هلته پیدا دی ځکه ورته نصفي وایي او بیا وفات شوی دی کردستان کې دا بیا علاقونه د علماء یو ځای کې پیدا یي بل کلي ته لاړ شي دی که نه غرونو مولای ښار ته راشي هلته درس تدریس کوي آباد شي دا شي نو هلته بیا وفات دی 1310 عیسوي کې 710 کې خجی بل تفسیر بدے کی لباب التاویل فی معنی التنزیل تفسیر خازن دام تفسیر برائے محمود کے دے دا علاء الدین علی ابن محمد ابن ابراہیم چی معروف دے پا خازن باندے دا تفسیر دے لباب التاویل فی معنی تنزیل تفسیر خازن باندې مشهور نکتے خوئی خط تاویل کئی یعنی تفسیر برائے محمود البته دا چې واقعات او حدیث نقل کئی نو صوفی دے نو دے کے بس بیا کمزوری واقعات نو ځکه به زموږ حضرت صاحب مولانا حسینی رحم الله دې باره کې وی تفسیر خط تفسیر دی ځکه حوالې په ډېرې هغه هم ویلي دي جواهر قرآن کې هم په حوالې ډېرې خو دومره ده چې نسبه اکاذیب د واقعات او احادیثو په اعتبار سره کمزوري روایات دي او واقعات پکې اسرائیلیات ډېر دي نور نکتې چې کومې وایي نو هغه تفسیر برای محمود د بغداد کې پیدا شوی او بیا حلب کې وفات شوی دی حلب شام 1341 کې بل تفسیر په دې کې البحر المحیط بحر المحیط دا محمد ابن یوسف ابن علی ابن یوسف ابن حیان اظهر الدین اندلسی غورناتی غورناتا کې پیدا دی غورناتا دا اسپهانیه او قرطبه او دغه علاقې اسپهانیه کې دغلته دا کلی علاقه ده ولته دی پیدا د پوره تاریخ د اصفهانی اندلس چې ورته ویل کېږي د مسلمانانو تقریبا 600 کاله هلته حکومت تیر شوی اوس هغه
انګریز نیولې د هغې سره دی. د دغې ځای ډېر لوی علما و د دې اندلس لوی لوی علما دا تفسیر قرطبي والا هم د دقې اندلس او اصفهاني علاقو دی د قرطبه دارنګ بحر المحیط والا هم غرناطه دا پکې بیا علاقې دي کلي خاري دي غرناطه دا او قرطبه دا او دا اشبیلیه دا داسې. نو بحر المحیط تفسیر والا دا هم سو پیژن څوک دی محمد بن یوسف بن علی بن یوسف بن حیان هدایت النحو والا دا تفسیر دی ښه البحر المحیط 1256 کې د پیدا دی او 1344 کې وفات شوی دی. بیا قاهره کې وفات دی او اندلس نه بیا مصر ته راغلی. بل په دې کې تفسیر روح المعانی دی روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و سبع المثانی دی نوم دی مشهور په تفسیر روح المعانی. محمود بن عبداللہ حسینی الالوسی شہاب الدین بغداد کې دی پیدا دی 1803 کې او بغداد کې بیا 1670 کې یعنی 1854 کې بیا وفات شوی. نو دا تفسیر روح المعانی هم تفسیر برائے محمود یو تفسیر دی. بل دا خو یو څو مونږ وښول یو څو نمونې په طور. بل دی تفسیر برائے مضموم چې تفسیر برائے پکې شوی دا خو لیکن دا دا چې هغه رائے مضموم رائے دا هغه شرایطو کوم علومو خل د هغې په رڼا کې نه ده محض رائے ده. نو دغې نه منه راغلی وه من قال فی القرآن برائي فلیتبو مقدو من النار احادیث مخکې تیر شو. نو دغه تفسیرونه خو هم ډیر دي خو په دې کې د تفسیر برائے مضموم مصداق تفسیر کشاف دی. کشاف خپل نوم د تفسیر کشاف الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التاویل یہ نوم دی. مصنف محمود بن عمر بن محمد بن احمد خوارزمی دی. خوارزم د علاقه و دا غزه دی. خوارزم دا زمون یو ډیر لوی سلطنت تیر شوی د مسلمانانو ډیر تاریخی. خوارزمی لکه بادشاہانی تیر شوی ډیر تکړه یو علاء الدین خوارزمی دی جلال الدین خوارزمی دی. دا جلال الدین ډیر نر انسانو دا دلته زمون د هندوستان دی اټکه پورې را رسېدلی خو بدقسمتی نه دا زمون مضبوط سلطنتو لکه څنګه چې خلافتونو کنه یو زمون خلافتونه دي او یو زمونږه بیا سلطنتونه دي. سلطنتونو کې مغل سلطنت ډیر نام اګرامی سلطنتو دارنګ د سلاجقو سلطنتو نو د خوارزمیانو سلطنتو د ایوبیانو سلطنتو دا به تاریخ کې به ووایي. نو دا خوارزم دلته و د ماوراء النهر بلکې غزنی پورې د دې د حکومتو د خوارزمیانو دا تاجکستان ازبکستان چې ورته وایي او دارنګ ورسره دا مشهور علاقې د علم بخارا سمرقند او دا ځایونه دا ټول چې د بلخ بخارا دا ټول دا د دې سلطنت د لاندې او دی باندې باندې بدقسمتی نه تاتاریانو منګولیانو چې اول یرغار شروع که سو مشر د منګولیانو چنګیز خان اول حمله په دې شي. اول زمون سلطنت خوارزم خلق تباه شوی ای نیولی دی او دې نه بعد بیا روان شوی دی نو تلی داسې مخکې زی نو بغداد پورې ورسېد. چنګیز خان خو خپله بیا مړ شو نو بیا نوسیو هلاکو خان هغه بیا د بغداد کم خلافتو ختم ټول ملکونه داسې دا جلال الدین پلارو بس هغه عالمو ډېر لوی عالمو اصول فقه ډېر لوی ماهرو علاء الدین خوارزمی لوی عالم فاضل سړی خو څه بعضې انسان نه کوتاهی وشي نو
سیاسي غلطۍ ته بازې شوی وي او دې زوی بار بار منې کو خو بس د زوی خبره نه منله خپل جذباتیت وپکې دی وجې نه چې دی نو منګولیانو سره یې راله نو بس بیا هغوی به ته داسې منصوبه بندۍ وکړې چې دا خیال و چې مړه منګولیان څه ته وایي او خپله منصوبه بندي نه وه کړې بس ډېرې خراب کړ ملک یې ته ونیو دا ټول ملکونه یې ته بیا ونیول نو بیا جلال الدین یوازې پاتې و پلار بیا وفات شو بیا سلطان هغه و خو بس هغه سر بیا سنو پاتې دومره نو به سر بیا ټول زندگی جهاد کړی دی به سره لګي و بس هغوی ډېرو دوی کمزوري شوي دا یو ملک علاقه به یې تینیوله آخر غزني ته رالل غزني علاقه هم دوی سره وه نو غزني کې د ځان سره دا د غزني خوشه سرداران دا خلک یو ځای کړل او منګولیانو سره جهاد اول وشو په هغې خو یې منګولیانو له ماته ورکړه تاریخ لیکي چې یو د چنګیز خان یو زویم دغلته مردار کړی او د هغې نه بعد چې څه لږ وخت تېر شو نو بس هغوی پکې خپل کار وکړو نو دوی بیا خپلو کې هغه سرداران ملکان روان کړه نو د سره یې غداري وکړه دا غریب ته بیا روان شو هغه ملک نو هندوستان ته راغله دی دلته راته جلال الدین خوارزمي را روانو دی دپاره چې دلته هغه وخت کې په هندوستان باندې کوم حکمرانو نه هغه دغه شمس الدین التمس ډېر لوی تکړه حکمران دی له راته چې د ده نه به تاون والم او منګولیانو باندې به شروع وکړو مجاهد سړی و چې دی هلته ورغی نو هغه ورته معذرت کړی او ورته چې د هندوستان ته بچ دی که زه سره ودرېدم نو بس د دوی د هندوستان ته مخه کېږي هغه طرف ته خو یو مټ ټولو و هر څه چې عذر و البته دی ورته ووایي چې تا ته څه نه وایم د سره کېږم نشم البته بس ته داسې کوه چې دې ملکونو کې د چېرته د هندوانو سکانو نه ځای نیوه خپل ریاست جوړوه بس دغه د سره کولی شي نو دا چنګیز خان ورپسې دلته راورسېد نو دا د دې اټک کوم دا سین دی دریای سند د دې په غاړه د جلال الدین د فوج او د چنګیز خان پوره معرکه شوې دلته یو ځای دی نیلاب ورته وایي نیلاب دا د معرکې ځای دی اوس هم د هغې آثار وغیره آثار قدیمه شته مولانا اسماعیل ریحان پې کتاب لیکلی دی مستقل د هغې نوم دی تیرے خاک پاکی تالاش او پس خپله ګرځېدلی دا ځایونه یې کتلي د بیا د یو غټ نه سیند ته ټوپ کړي دي هغه ګټه هم اوس شته او اوبو باندې په اس سراخ واوړېدلی دی چنګیز خان دی نه ځان یې بچ کړ ښځه مور د دریاب ته ټوپ کړي وه هغوی دی نه د بچو دپاره او زوی د 7 کالو هغې والا حلال کړی و دی چنګیز خان دی بس یوازې و دا ټول فوج یې والا ختم که څه بعضې زخمیان وغیره پاتې شو به ځنګلو کې پټو کله چې چنګیز خان ولیدل چې بس نور نه کېږي دریاب دی اخوا نو چنګیز خان واپس شو د سره وي زامنو نو چې کله دوی ولا فوج موجود و دی یوازې و نو ده پسې رالل چې دی وجنو ځکه چنګیز خان وی چې دا سړی نه مړ کړي نو زموږ رکاوټ نه ختمېږي ځکه دی همت نه بیلي مونږ سره هر میدان کې ولاړل نو چې ده پسې راورسېد دی یوازې و نو شاته هغوی فوج دی مخې ته دریاب دی نو د سره د اس ور ټوپ کړ اخوا واوړې او چې داسې واوړې دلته په یو غټ ګټه باندې ودرېد او قهقهه یې ولګوله وههه که نه چې خلاص شو نو چنګیز خان حیران شي نو زامنو ورته وي ور ټوپ کو او ته یې کښېنې هر مور جلال الدین غوندې بچی نشي راوړی نو واپس د هندوستان نه واپس دی وجه تاریخ وایي که چرته جلال الدین نه وی نو کېدی شي چې نن به هندوستان هم نه وی او هم ټول تاتریانو تباه کړی و لکه څنګه چې بغداد تباه دی بیا واپس نو بیا د داسې وکړه دی غریب چې کم څه اخوا دی خوا بچ شوي فوجیان یو که نه زخمیان وغیره هغه راووتل بیا همت او ته اوس به څه کوو څه به کوو بیا به جهاد کوو کار دا دی اسلحه نشته وی دې ځنګل ته ننوځئ ډانګي تیار کړه ډانګي نو ډانګي تیار کړل او د دې سیند نه غاړه د علاقې د هندوانو سکانو وی بس په یو کلي ورځه په ډانګو سکان هندوان وخه کلی تی نیسا بل نیسا دا طرفونه د اټک نه غاړه نیول هغه کلر کهار ته ورسېد
کلر کهار پیژنې مشهور ځای دی د سیل ځای دی ښایسته هغه کلر کهار ته دی ورسېد هغه کلر کهار کې د خپل مطلب ځان لا مرکز جوړ اوس هم آثار قدیمه شته دای د فوجیانو ځایونه د ټریننګ ځایونه داسې هر څه برابر کړ هلته یو غټ غټ دی داسې پورا تصویر اسماعیل ریحان ورکړی دی دی لکه د ناستې ځای و لکه دغه عدالت و او بیا د هغه نه بعد پې بیا اکبر راغلی و زهیرالدین دا څه دی زهیرالدین بابر هم دغې ځای نه شروع کړی وه دغې ځای نه بیا دی مخکې ته نو جلال الدین دغلته څه وخته پورې بیا دې ځای نه واپس روان شو داسې ته نو په دې طرف دا علاقې والي ایران ته ځان ورسه ایران نه مخکې ته نو هغه طرف ته منګولیان راغلي دغه ملکونه یې نیولي وو نو بیا شروع وکړه نو بیا منګولیانو سره اخته شو عراق او دغه علاقو باندې نو بیا هلته خلیفه ته وویې تعاون وکړه خلیفه بدبخته شیعه هغه وخت کې چې کوم خلیفه و بغداد کې شیعه شوی نو کله چې د دې دا خلافت وخه نه هغه وخت کې او ته وې دغه کې کار نه لرم ته پوه شه علاءالدین پوه شه د دې بېایمانه ډاډک خلیفه حالانکه د خلیفه ته ویلي و چې زه ورې دروازه یم که خوارزه مې د نه ووه نو ته هم نه پرېږدي او نه مړه ماته څه نه وایي ته پوه شه کار دی بلکې خط یې ورته لیږلی و ورته یې وې دا ستا د علاءالدین کار دی زه پکې څه نه وایم بس چنګیز خان ډاډه شو وی چې هلکه خلیفه ورته څه نه وایي امت پې نه پاسي نو راځه تر نواله را دا ټول عمر د مسلمانانو بې اتفاقۍ د لاسه ده شي نو دی بیا په داسې ورتو شو نو بیا خلیفه ته ووایي چې زه زما د ستا د پلار مسلې وې راځه مونږ تاسو خپل منځ کې یو کېږو دې ظالم سره بیا اتحاد ونه کړ صرف د سلاجقو یو حکمرانو علاءالدین کیقوباد او سره اتحاد وکړو څه وخته پورې وکړو او څه خلک یې وویل هغې نه بعد هغه هم بیا په شا شو والله اعلم څه وجه وه نو دا غریب بیا ځان له لګیا ډېرې مارکې وکړې او تاتاریانو سره آخر مارکه کې داسې وشوه چې وي صرف دی او دوه سپاهیانې پاتې شو نور هر څه ختم یو غار کې پناه واغست غار کې څه ورځې پورې پناه وه بیا وي ته وې راځئ روځئ 3 کسان راووت بس بیا جنگ وغیره خو وروستو تاریخ یې پته نه لګي جلال الدین څه شو تاریخ یې بالکل ختم شو شهید شو خو هغه شهادت یې داسې دی چې چا پېژندلی نه دی او یا دا ده چې بس دی نور داسې نه امیده شو چې نور څه خو نه کېږي نور باقی زندگی داسې ګمنامه زندگی چېرته بیس او هر څه بدل کړي دي عوامو خلکو کې ننوتی دی ژوند یې تېر کړی دی بس داسې عجیبه مجاهد د اسلام د تاریخه مونږ خلک ته خبر هم نه جلال الدین خوارزمي دا خوارزم پورې مې خبره وکړه چې دا یو پوره سلطنت تاریخ ګورئ ښه ځان خبروئ بهرحال دا خبره ما دی هغه پورې کوله سو دی کشاف خوارزمي دی خوارزمي جارالله به یې ځان ته وی جارالله د خوارزم کې یو علاقه ده زمحشر به یې ورته وي نو هغې وجې نه ته زمحشریم وي او جارالله به یې ځان ته ځکه وی چې دی بیا تلی و مکه کې ځان لا رهایش اختیار کړی نو جارالله منه د الله ګاونډي منه جارو بیت الله جارالله به دی وجې نه د سیندي صاحب یو شاګرد دی موسی جارالله دا د روسو هلته تلی و نه هده بیا موسی جارالله وي هغه الهام الرحمن یې لیکلی دی او هغه الهام الرحمن کې یو ټکی د عیسی علیه السلام متعلق لیکلی چې سیندي به بدنام شوی دی چې هغه د عیسی دا علیه السلام دا نزول او حیات نه انکار کړی نو موږ ټول شیخ القرآن رحم الله به چې دا د موسی جارالله خبره ده د سیندي نه ده ځکه د سیندي خپل کتاب چې دی هغه عبیدیه محمودیه ده او عبیدیه محمودیه کې لیکلي دي موږ سره شته هغې کې لیکلي دي چې عیسی علیه السلام برازي او انتظار کوئ نو خپل کتاب کې دا ورپسې د هغه وجې نه راغلی ده دا خبره ښه نو بهرحال جارالله هم دته وایي خو پېښه دا وه مولا و سم مولا و خو دا وه چې معتزلي و نو دې وجې نه تفسیر ټول د اعتزال نه ډک دی نو چې ترجمه کوي هم پکې خپل اعتزال رانه نه باسي بل طرف ته بلاغت علم معنی بدیع
دا شی نه داسې چیړي بلا بچی چې حد یې نشته. نو دیو جن وروستو علماو بیا په د په کتاب باندې محنت کړی دی چې خلاصي لیکلی چې تلخیص لیکلی دی چې هغه علم ترې راولو اعتزال تی وباسو. بیضاوي هم دقه کار کړی دی هم دې دپاره چې یاره دا شی کمالي دی نو بلاغت او دا شی نه ترې راغستی دي کوم چې درس نظامی کې ویلي کېږي. بهرحال د د اعتزال ډېرې نمونې دي لکه دی په خپل تفسیر کې مرتکب د ګناه کبیرې ته مخلد فی النار وایي. دا څنګه چې معتزله عقیده ده دی هم دا قایل شته دی. ما حوالې دغه رایستي دي دغه رنګ بل رویت باری تعالی نه منکر دی د الله رویت نه کېږي څنګه چې معتزله وایي. دغه رنګ سحر تاثیر نه مني سحر اثر نه کوي دا نه معتزله عقیده ده د سحر اثر چې نه مني. دا رنګ د اهلسنت جماعت نه خلاف بلکې رد ځای په ځای په اهلسنت جماعت کړی. یو ځای کې شعر کې ویل جماعت سمو هواهم سنت و جماعت حمر لعمری موقفت. وی څه خلک د ځان ته اهلسنت جماعت وایي خو لیکن وی مثال داغه خرو دی چې زین پې تړلی شوي اهلسنت ته خره ویلي نو داسې متعصب هم دی خدای معتزلي. دی وجه نه د تفسیر چې دی د اعتزال نه ډک دی او دا تفسیر برای مضموم دی. دی چې کله د رویت باری تعالی خبره کوي نو هغه آیاتونه چې کم کې د الله د رویت تذکره ده نو د هغې داسې باطل تعویل وکړي دا قرآن سنت نه خلاف او خپل اعتزال ثابتوي. ما هغه آیاتونه وغیره را نقل کړي دي. دغلته وجوه یومئذ ناظرة الی رب ناظره دا زینو کې نور دی زینو کې ځای په ځای خپل اعتزال خبرې کوي. داسې نور غیر معتبر تفسیرونه هم شته دلته مونږ یو څو لیکلي دي دا هم دي خو بهرحال دا سو تفسیر بالرای مضموم یو مثال شو. بس قولوا قولي